حدیث واورئ مزه دلته ده. بیا ورته فرمایي چې بچی ته خو یمن ته روانې که تاله یو مسله راله. ګوره انټرویو ده باقاعده حضور مبارک دی ګړی چې که چېرته اخوا دېخوا کمزوري چې هغه زه وباسم. بچی که تاله یو مسله راله ته به اول فیصله په څه باندې کوې؟ معاذ بن جبل ورته فرمایي اقضي بکتاب الله. یا رسول الله مبارک زه به ټولو نه اول فیصله په قرآن کریم مبارک باندې کوم، او زمونږ استاسو ټول نه اول فیصله په ټیلیفون باندې کوو. چې په ټیلیفون راته څه وویلی شي نو اول فیصله ما اوس تا په ټیلیفون باندې، په کتاب الله باندې نی، ځکه تباہ و برباد یو. اوس حضور مبارک داسې نه ورته یي، ځکه چې په قرآن کې خو هر څه شته، هر څه، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. څه په وچه کې دي، څه په لمده کې دي، څه چرته دي، دا ټول په قرآن کې دي، خو چې څوک په هغې باندې پوهیږي. حضور مبارک داسې نه ورته یي چې دا مسله به په قرآن کې نه وي، بلکې څه ورته یي؟ وی چې کتی په قرآن کې ونه مومې، تی ونه مومې، فإن لم تجد فی کتاب الله. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ که چرت استا دا مسئلہ پا قرآن مجید کی اونه مندلا چه کوم مسئلہ تعالی راغلی دا، بیا با پسی شی بانده فیصله کری. قال معاذ ورته فرمایل فبسنت رسول الله. یا رسول الله مبارک استا په احادیث باندې بیا فیصله کوم. وادوري هغه منکرین حدیث نن سبا چې حدیث ورته شینخ کاری، صحابه فرمایي زب فیصله کوم د رسول الله مبارک په حدیث باندې. حضور مبارک دا ورته نه چې په حدیث کې بني، څورته فإن لم تجد. حق چرته داسې مسله و چې تا په احادیثو کې اون مندلا. دا څومره ټیم انټرویو ده چې د نه اخلي. دا څنګه تربیت دی چې رسول الله مبارک صحابي لور کوي، او هغه خلق چې کاملین خلق دي، السابقون الاولون خلق دي، معتبر خلق دي، د ظلم نه پاک خلق دي، انصاف والا عدل والا خلق، او تربیت یہ نبی علیہ السلام کا. او مونږ استاسو بیکار خلق، سیاکار خلق، خطاکار خلق، پست خلق، نافرمان خلق، ظالمان خلق. مونږ تاسو دغه خبرو خیال نه ساتو. ورته فرمایي که په حدیث کې دا بیان مونته دې څو ورته وایي دا واورئ ښه. ورته فرمایي حضور مبارکه ستا په صحبت کې ما ډېر ټیم تیر کړی، ډېر علم مزده کړی. ثم اجتهد رأیي. یا رسول الله مبارک زه به بیا په خپل سوچ فکر باندې فیصله کوم. ما خو هم څه زده کړي دي که نه. پس ورته فرمایي ولم آلو. یا رسول الله دا زما خپل سوچ فکر نه دی، دا به داسې نه چې دا به د قرآن او د حدیث په خلافي. دا زما خپل سوچ فکر به داسې چې زه کومه فیصله کوم دا به بالکل د قرآن او د حدیث موافقي. نن سبا خو که سړی په خپله رایه باندې فیصله که د قرآن او د حدیث مخالفي نه. یا رسول الله دا زما فیصله زه به بیا اجتهاد کوم، خپل به سوچ بچار کوم، فیصله ته به ګورم او په خپل سوچ فکر باندې به فیصله کوم. خو زما دا فیصله به یا رسول الله د قرآن د حدیث مخالف نه وي. چې کله دا خبر ورته وکړه که نه، معاذ ابن جبل فرمایي نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو چې زما په یو غلام کې هم دومره قوت او طاقت شته دی چې په خپل سوچ اجتهاد باندې یو فیصله کولی شي. فضربه رسول الله صلی الله علیه وسلم صدره. معاذ ابن جبل فرمایي حضور مبارک زما په سینه باندې خپل مبارک لاس داسې رخ کړ، زما په سینه باندې کېښوده، زما د سینه مبارک داسې ووهله او څه فرمایل الحمدلله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نبی علیہ السلام څوک دعا وغوښته، الحمدلله خدای الحمدلله چې زما غلام له دومره توفیق ورکړه چې هغه خبره یې وکړه چې کومه خبره ستا رسول الله مبارک خوښه وه. یعنی امام دا خبره خوښه وه چې کله قرآن او حدیث کې ته یو مسله بیا نه مومې نو بیا اجتهاد وکړه. لکه امام اعظم ابو حنیفه چې څنګه اجتهاد کړی، امام شافعي صاحب څنګه اجتهاد کړی، امام مالک صاحب څنګه اجتهاد کړی، امام احمد ابن حنبل صاحب څنګه اجتهاد کړی، او دا ټول اجتهادات بالکل د قرآن او د حدیث موافق وي، دا د هغې مخالف نه دي.
زبم یا رسول الله اجتهاد کوم. حضور مبارک را پسینه باندې لاس کې الحمدلله وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. خدای شکر دی چې زما غلام لا دومره توفیق ورک چې هغه خبره وکړه چې کومه خبره ما خوښه وا، کومه خبره زما خوښه وا، هغه خبره یې وکړه. حضور مبارک دا غینه پس څوک روان کړ؟ معاذ ابن جبل یمن ته روان.